बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल हदीस से अलबाद बिस्सलामी बरी मिन अल किबर। چې کوم یو انسان په سلام کې مخکېوالی کوي نو دغه انسان به بچ وي د تکبر نه. د تکبر معنی څه ده او په قرآن کې په کوم ځای کې چې کوم دی د دې خبره راغلې ده او د تکبر څومره نقصانات دي ټول درته وایم. خو د هغې نه مخکې د سلام چې کوم دی لفظ صحیح استعمالول. اوس دا کم سلام یادوي نو چې کله انسان په لار باندې رواني پیاده او دله بل انسان پیاده چې کوم دی منه مخور شي نو په دغه ټایم کې چې کوم یو کس په سلام کې مخکېوالی وکړو نو دا دغه سلام یادوي. په بعضې وختونو کې په بعضې ځایونو کې د سلام کم مخکېوالی راغلی نه هغه باقاعده حکم دی. اوس مثلا یو کس په لاره باندې ناست دی او بل کس پیاده روان دی نو چې کم پیاده روان دی نو ده ته سلام اچول پکار دي. دویم نمبر یو کس روان دی او بل کس چې کوم دی هغه په سورلی باندې دی موټر سایکل باندې په هر څه باندې نو د سورلی والا ته پکار دي چې سلام واچوي. اورېده؟ اوس سلام صحیح سلام څنګه اچول پکار دي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. معنی دا ده چې سلامتیا دې وي په تا باندې ورحمت الله او رحمت دې وي د الله تعالی په تا باندې وبرکاتو برکت د الله تعالی. بعضې خلک اکثر چې کوم دی سلام غلط اچوي. څوک وایي سلام علیکم څوک وایي سلام علیکم نو دې سره معنی غلطي دي. همرې ده کوشش کوئ صحیح سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بهتره ده که داسې نه شي ویلی السلام علیکم سلامتیا دې وي په تا باندې. صحیح ده؟ بله خبره دا ده په دې کې د سلام اهمیت معلومیږي چې د سلام کولو اهمیت څومره دی د دې فضیلت څه دی. نو چې کوم یو انسان سلام اچوي نو دا انسان چې کوم دی دې سره محبت راځي. سره راځي محبت راځي او په معاشره کې چې څومره محبت سوای دغه معاشره چې کوم دی ترقي کوي. نو بل حدیث کې راځي انما المؤمنون اخوه بېشکه مؤمنان دا ټول خپل منځ کې وروڼه دي. څه دي؟ یو بل ته عزت ورکول پکار دي. ته په سلام باندې مخکې شوې تا هغله چې کوم دی څه ورکړو عزت دې ورکړو. صحیح ده؟ سلام په چا باندې اچول پکار دي؟ سلام په غټ باندې هم اچولی شي اچول پکار دي او په ماشوم او په وړوکي باندې هم سلام اچولی شي. صحیح ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام په لار باندې روانو په مشرانو باندې هم سلام اچو او په کشرانو باندې. صحیح ده؟ نو په ټولو باندې سلام اچول پکار دي. بله فایده دا ده چې کوم یو انسان په سلام کې مخکېوالی کوي نو په ده کې عاجزي راځي. څه راځي؟ عاجزي. عاجزي دا یو ډېر ښه صفت دی او چې کوم یو انسان په ځان کې عاجزي راولي نو الله تعالی به اوچتوي. څه کوي؟ الله تعالی به وله مقام ورکوي مرتبه ورکوي. او چې کوم یو انسان تکبر کوي اوس تکبر چې کوم دی دې خبرې ته راځو چې کوم یو کس په سلام کې مخکېوالی نه کوي نو د ده کې تکبر راځي. څه راځي؟ دی دا غواړي چې یاره دا بل کس ما ته مخکې شي په سلام کې نو ده کې تکبر. اوس تکبر څه ته وایي؟ تکبر ویلی کېږي چې خپل ځان اوچت ګڼل او بل مسلمان ورور ښکته ګڼل نو دې ته څه وایي؟ تکبر ویلی کېږي. او د تکبر چې کوم دی په قرآن کې په یو څو ځایونو کې ذکر راغلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د کوم یو انسان په زړه کې د ذرې مطابق تکبر وي نو دغه انسان به جنت ته نه ځي. اورېده؟ نو په سلام کې څه کول پکار دي؟ مخکېوالی پکار دی. او په دنیا کې چې چا هم تکبر کړی دی الله تعالی تباه و برباد کړي دي. الله تعالی نیست او نابود کړي دي. فرعون چې ځان ته څه وي تکبر وپکې او د خدای دعوه هم کړې وه خو بهرحال هغه چې کوم دی په دې دنیا کې تباه و برباد شو. په عراق کې چې کوم دی په سمندر کې غرق او تباه شو. نو دنیا هم تباه او آخرت هم تباه. چې کوم یو انسان تکبر کوي د دنیا هم تباهي
او آخرت هم تباهي. هغه شانتي ابو جهل تکبر یې کو ځان ته سوی عمره ده که نه. بل هغه کې راځي چې عمرین یو چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنہ او دویم نمبر د ابو جهل خپل نوم سو عمر و. بهرحال چې کوم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دته پته نه وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په حق او سچ نبی دی. چې کله ورته پته ولګېده ډایرکټ لاړې او ایمان یې راوړو. او ابو جهل دې ظالم ته ښه پته وه پوه شوې، خو د ده په زړه کې تکبر و. هغه ته پته وه چې اوس دی مشر شي خو زما مشري لاړه، اوس چې ما ته کم خلک کینی پاسي سبا به چې کوم دی دته کینی پاسي. دا تکبر و، بغض او حسد او دا خطرناک ګناهونه دي. ها نو د دې په وجه باندې هغه تباہ او برباد شو. تکبر سو چې په غزوه بدر کې 2 ماشومانو د لاسه چې کوم دی قتل شو. تکبر مات شو، مطلب دا دنیا هم تباه شوه او آخرت هم تباه شو. په ځان کې عاجزي راوستل، ښه عاجزي دا خپل ځان ښکته کول او بل مسلمان ته اوچتول، بل مسلمان ته عزت ورکول. امره ده که نه؟ ته خپل ځان اوچتې او بل ښکته راغورځوې، بل ته سپک ګورې، دا تکبر دی. ښه څه شی دی؟ امره ده که نه؟